وکي نو کوشش بدا کو چې ټولې پیسې به حلالې به حلالې، مشتبه مال به پکې نه استعمالو. یا داسې سړی ځان سره شریکول چې دا هغه مال مشتبه دی یا حرام دی، بده باندې ټول خلک پوهېږي چې کم حلال مال دی کم حرام او کم حرام دی. مثلا زمون فقهاو یو څو کسانو تذکره کړې ده، یو سړی دی نئی دی نئی او هغه ګیره خري بده باندې پیسې اخلي، نو دک پیسو والا بزان سره نه شریکي، دته قرباني په وجه باندې ستا قرباني ضایع کیږي. په ګیره خرولو باندې پیسې اغستل دا صحیح نه دی، دا کار دی د ګناه. دک شان یو سړی دی په بانک کې ملازم دی او بانک کې ښکارا سود کېږي، ته خو نه کې خو بانک کې سود روان دی کېږي، نو دا سړی بزان سره قرباني کې نه شریکي، ورنه د ټولو قرباني صحیح نه ده. در دې پورې فقهاو لیکلي دي که یو انسان اوه کسان راجمع شو یو څاروی واغستو، د شپږو واړو نیت هغه د الله رضا دی، خو د یو کس نیت پکې د غوښې دی چې ما ته پکې ښه غوښه میلو شي، نو هم د دې قرباني جایز نشه، د یو قرباني نه قبلېږي. اندازه لګوه د نیت په وجه باندې دومره حده پورې په قرباني اثر راځي، نو چې مال حرام وي نو بیا به څنګه قرباني قبلول شي. حضرت حابیل او قابیل قصه، حابیل چې خپل قرباني پیش کا انتهایی عاجزۍ سره اخلاص سره، اسمان نور رالو قبول شو، په موږ باندې الله رحم وکړو. او چرته دا په دنیا کې داسې شرم موږ ته محسوسې دی نو سب هم کول چې چا راته ویلو چې د میدان ته یو سال ته نه اسمان نور راځي چې د چا قرباني اوسې ځله به قبولې، خو د چا هغه پاتې شوه هغه قبوله نه، نو دلته به موږ په شرمونو شرمېدلې وي. ځکه د ټولو ذهنونه د ټولو نیتونه خو یو شانتې نه وي. زموږ په پښتنو کې چې کله ذبح وشي یاره دا خپې ډېرې کمزورې دي، یاره غوښه پکې هغه شانو نه خطا، دا هغه خبرې دي چې په دې په وجه باندې د قربانۍ ټول اجر ضایع کېږي. نو چې کله د ځان سره ملګري شریکې نو اول نه باغی ته آداب بیان کړي چې بای ګوره شریکېږو خو نیت په د الله رضا وي، مال به مکمل پاک وي، د غوښې نیت په نه وي، به دې ټولو آدابو به پوه کې چې په هغه په آدابو پوه شو به ځان سره شریک کا. دک شان یو انسان دی ځان سره درې کسان شریک کړل، څلور کسان شو،